د ملک د نورو صوبو پرنګ بشمول خیبر پښتونخوا کې هم سیلاب خپل دستانونه او د تباهۍ خاپونه پریخي او په دې لړ کې د صوبې کلیواله او د سیلګرۍ یا د سیمه ډیره زیاته اغیزمن شوې ولې د خیبر پښتونخوا د اعلی چارو وزیر په خصوصي وینا باندې ارشد خان سیکرټري انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن خیبر پښتونخوا د بحرین ځپلې شوې برخې دوره کړې او میډیا سره د خبرو په وخت صدا رنګ ویلي دا وصل الله پاک د طرف نه یو شخص راغلی زه وزیر اعلی سي کوم دلته راغلی خوراک مراک ان شاء الله دا به تاسو مکمل راسي تاسو به دونه کوئ چې کوم درته میلاویږي باغي به شکر وباسئ الله تعالی ته دعا کوئ الله دې نور خیر کړي او ان شاء الله تاسو دې ته مګورئ دا خوراک به تاسو نورم ډیر راځي ان شاء الله مونږ پروګرام دې سره کوو چې تاسو ته باغیده په کور کې د میاشتې د خوراک پیسې میلاویږي 15 میاشتې پورې تر کومه پورې تاسو د عمل کا باد شوی نه تاسو روډونه آزاد شوي نه ان شاء الله تاسو نوي فصلونه را رسېدلي نه نو حکومت به تاسو یوازې نه پرېږدي او بیا ګوره ما تاسو ته وایي چې زموږ خپل آزاد ملک دی خپل حکومت دی بیا د الله تعالی پاک یو بل رحم دا دی چې زموږ خپل وزیر اعلی دی لکه د سوات وزیر اعلی دی زه سپیشل هغه رالېږلی یم ما ته ته به ځې او د دې خلکو سره په خپله میلاویږي کینې به دا اوس چې سدي دا ډېر لږ دي انشاءالله تاسو به الله پاک که څومره هم سیلاب د ولس ژوند او معیشت ته زیان او نقصان رسولی ولې په داسې وخت کې صوبایي حکومت بشمول ضلعي چارواکي ولس سره په میدان ودرېدل د دوی ژوند کې نوي امید را بیدارول دي بخت محمد یوسفزی پښتونخوا ریډیو مردان